मौलाना रूम वही चे मजनून नाचते पसमका और गुता कलम करे दा और लिखी चे लैला 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 जो सड़े पे तेरी और तो वही चे गुफ्त ए मजनून शैदा चिस्तई दस के ओ मजनून लेवनिया दस नामली के पदे खावर मजनून वर्तदा सिगूर वर्तवई छे मशकना में लैला में कुनम मशकना में लैला में कुनम द लैला द नामे मशक कोमा मशक सतावई सतावई बण बणो कई नुज़ पे सपोएगा सतावई समीनी द यौशी दौरई कोल बार बार अगवेल चराना हीर निश पुख्तना कई गिरा सके नु देवर तो वही मश्क में लैला में कुनम द लैला मश्क नामे मशकोमा चराना चरतैर निशी और पति से की लैला 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 पस्म का बांधी लिखे लग गया है पति से की नो देवर तो खातिरे खुद रा तसल्ला में दे हम सके मश्क में लैला में कुनम खातिरे खुद रा तसल्ला में दे हम पति से कीजिए खपल जड़ला पे तसली वर्को पल जड़ला पति तसली वर्को दा मजाजी आयशु उस मजनून दशपे नास्ते नीम अशपदा दुनिया उददा और दे अजीजानो दगा ख्वानम खुदा खबर का चदा पनी मशपकी दा अल्लाह दा अल्लाह द बंदगानो हमराजी की निमेश पेना चश्पा वाउड़ी अल्लाह द दुनिया आसमान ता तशरीफ राउड़ी मा यलीको बिशानी और मलेको तो वही जो जमा द बंदगानो मंस के दा टोली पर्दे लड़का नो अल्लाह पखपल दगा टाइम की आवाज कई आवाज अल्लाह वाला आउरी सोच था कि दे वक्त के सोगवाड़ी और जे वर्कम मजनून उसनास्ते नो यक्षबे मजनून बखिल वदगायरा यक्षबे मजनून बखिल वदगायरा गुफ्त ए परवरदिगार बेनियाज ए जमा बेनियाज खुदाया ए जमा दलो शान मालिक खुदाया अस्चरा नामम तो मजनून कर दई अस्चरा नामम तो मजनून कर दई
عشق لیلا بادلم چون کر دئی. نیمه شپه ده خدای دا زما نامه دی مجنون ولی خدا او زما دا زړه کې د لیلا مینه ولې اچولې. اوس دې یو ټکي د خیال چې دا ولې ټکي خدای پاک ته سو کولې شي. ویلې شي ولی خدا یاد کړه چې عشاق ته د دې اجازه دي عشاق ته د دې اجازه دي چې اسچرا نامم تو مجنون کر دئی. عشق لیلا بادلم چون کر دئی. ولې دې زما نامه مجنون خدا او دا د لیلا عشق د زما په سینه کې ولې اچولې. دی ولې ټکي خدای له خوند ورک आवाज ورته وشو. आवाज ورته وشو چې کار لیلا نیستی کار مناست. اول ورته आवाज څه وشو؟ هاتف از غیب آمده مرد غریب. आवाज ورته وشو چې او مجنون غریب او ملنګا او مجنون غریب او ملنګا کار لیلا نیستی کار مناس. حسن لیلا عکس انوار مناس. او ملنگا او مجنون او پخاورو کے پروتا دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی چې دا ستا منامه مې لیونی خدا او ستا په سینه کې مې د لیلا عشق اچولی دی. دا ستا کار نه دی دا زما کار دی. او ولې مې دا کړي دي؟ ځکه چې د لیلا په مخ کې زما د حسن چمک دی. نو ته چې د هغې په مخ مینې ته په حقیقت کې په ما مینې. ما په خبره پوهېږئ؟ هر ښایسته شي باندې چې سړی مین شي دا په حقیقت کې په خدای مینېده دي. ځکه چې دا ښایسته جوړ کړی چا دی؟ نو کار لیلا نیستی کار مناس. حسن لیلا عکس انوار مناس. د لیلا حسن زما د نور عکس دی. نو ته په ما مینې په لیلا مین نه. مجنون وی خان یا الله چې په تا مینې مو بیا په لیلا مین نه. نو گفت مجنون گر ہمارو یہ زمین ہر زمان برمن کو نند آفرین. کدا د زمکه په سر ټوله دنیا په ما آفرین وای لیکن زه من نگویم آفرین ہے چکس. من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باز بس. چې هر کله خدای است دې مخ کې ستا د نور تجلی ده نو د دنیا په آفرین مې پروا نشته. دې نه پس به زما لوی صفت چې دی د لیلا کنزل. د لیلا کنزل چې دي دا به زما لوی صفت. اوس معشوقې کنزل او دې ته صفت ویل دا د یو بل عاشق خبره واورئ. د یو بل اوس ته چې په چا څوک د خوښي او ډېر پې مینې او ته هغه ځای ته ورشه
او ځان د ډېر ډولۍ ډولۍ کړی او ورشه هغه دله سم لاسم در نه کي او داسې تندی تروش کړی کښېنه هلته پاتې به شي هلته هسې وایم چې پاکستانی غوړ دې ځان نه جوړ کړی که نه پاکستانی چې دي دا لواڼی غوا دي لواڼی غوا په رنګ ډېره ښایسته وي لکه نواز شریف چې ښایسته دی په رنګ ډېره ښایسته وي خو پای پکې ګوټم تاسو خیال راغی نو دا د لوانستان غواګانې چې یو سړي ځای ته ورشي او هغه دا څوک دی دا زما انګریزي خوان چې فرینډ دی او دا زما دوست دی او جانی دوست مې دی او پلانې دی او ډینګړی دی نو او تا ورشه لاس در کې سلام علیکم جوړې تکړه ښه هلته کښېنه لکه دلته بل ور د حجرې نه یو سړی راووتو راووتو مال ولې ویل زه خو په ډېر لویه تمه راغلی یم چې دا زما دوستان دي او د څه لفټ یې رانه کړو مالیله خو دې د نفس اپریشن وشو ویلې ولې مال دا ځان دې سره اګمال کړی دی او دننه لفټ میلاو نه شو مالیله دې د نفس اپریشن اوس عاشق سړی چې د معشوقې ترخې خبرې هغې ته څه وایي مدح من دشنا میں لیلا باد بس دینا پس یا اللہ چستا د نور تجلی د لیلا په مخ کې نو د دې کنزلې بز دینا پس تا مدح او تعریف ګڼم یو عاشق بل وایي صبا بکوچے جانا گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او دلی دو نو لږ زما حال ورته ووایا خاورو کې پروت دی لاس یې بالغ کړی دی او د سحر باد سره خبرې او سحر باد سره خبرو باندې په ایمان وی روټي خلاص پوهېږئ د سحر باد سره خبرو باندې سبا بکوچے جانا گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے د سحر بادا که زما د یار په کوڅه کې تېرېدلی او چرته دې ولیدو نو لږ زما حال ورته ووایه لږ ورته ووایه او دا ورته ووایه چې تورا چې سود کہ مرا بہجر میں سوزی ترا چی سود کہ مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری تالا سپلاس درزی چی پخپل ہجران کے ما سوزے او کت زما پسوزے دو خوشالے ما دی پخدای قسمی زستا دلا سپور کے پروت خوشالے ما وګوره داسې چېرته شوي چې یار راپاسي یار په اور کې واچي او هغه یار به خوشحالي په اور کې وایي ابراهیم علیه السلام په اور کې چا اچولی و نمرود څوک و چې ابراهیم یې په اور کې واچولی جبرائیل ورته راغی چې په ټال یې کېنولو اور ته یې ور دیکه کولو جبرائیل راغی ویل څنګه چلو کم ویل زه خپل کار کوه نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي چې څوک مې اچي هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه چې د اور دې منځ لیکو او ټال یې ووالو په توره باندې د اور په دې منځ کې پرېوت چې په لمبو کې پرېوتو یکدم اور ته آواز وشو یا نارو کونی بردم و سلاما اورا خبردار چې وې نه سوځې یخ او سالم گلزار پہ جوڑ ایو بزرگ وہی کن وہی لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دی دور لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دی دور
پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا لاندې د سرو ګلونو باغ دی کلم بی دی دور پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا ډیرو بسکلی وی خو موایا زما د سکلو قاتل ته دومره خندېدلی یم تپوس مکوه د یار د لاسه اور ګلزار ګڼي خلک نو مجنون ته به وایي چې د لیلا کنځلې څنګه مجنون په صفت ګڼي دا خو تا عشق نه دی کړی خوند خو یې د هغه وخت وي ورشئ دا تپوس هغه صحابه نه وکړي چې کوم د جنگ نه پاتې شوي او پیغمبر ورته ویلي چې تاسو نه خدای خفه دی دوی لاړه او د مسجد نبوي ستنو پورې ځان وتړلو ویل والله که تر هغې ځان پرانیزو چې تر څو خدای ویلی نه او رسول الله پرانیزي دا عشق مونږ خلک عشق څه پیژنو مینه څه پیژنو درد څه پیژنو درد غالباً اقبال شعر دے کہ ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے یو اونگ میں پزړه کې اوچتی او یو درد میں پزړه کې کیږي او زه پټ پټ جاړم په هغه وخت کې ورته چې کوم وخت کې ټوله دنیا ودی نو زه ویښه معشوق یم او زما معشوقه هم ویښی نو دغه وخت کې ورته جاړم خدای دې دا درد مونږ کې پیدا او هغه دروازې د سومنات هغه محمود غزنوي کابل ته وړي د ظاهر شاه په وخت کې د هندوانو خوشحالولو دپاره واپس بیا هغه دروازې ورکړي خلک دا اوس خو وہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں ویناغ محمود غزنوی پاتے شوے ہونا دا ایاز پا زلفو کی آغا کوگوالے پات اس ایاز سنگاو ایاز دا غلامو دا محمود غزنوی غلام و بادشاہ پی مینو دا بادشاہ دیر پا دا محمود غزنوی چې په کوم ورځ په منډۍ کې خرڅېدو او کومې جامې دا اغوستې وې نو پنسې نه وې او پاس بډه یې وه لستوڼي نه وو دا ځایونه یې وو کېړو پوندې نه وې پنجه یې وه په دې جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېده بادشاه ته د غلام ضرورت شو دا غلام یې ورته واغسته ورې چې ورې وړو د هغه اخلاق او کردار داسې و چې محمود غزنوي پې مین شو نو ځان سره به په تخت کېنولی غلام به ځان سره په تخت کېنولی دې ایاز څه چل کړی و چې هغه کمیس او پرتوګ او هغه کېړی او هغه ټوپی هغه یې په یو بکس کې ایښې وه هر سهار بیا بکس لرې کو دې جامو ته بیا داسې وکتل او بیا به تلا چا پہ شکایتوں کو شیطانتوں کو چیجی دے ایاز ستا د بادشاہ لالونه او جواهرات پټکړی دي او د کټ سر ته بکس پروت ته پاغي کیږي دي او ار سحری ګول وخا بادشاہ ډیر خپش ایاز راوختو د ستا د کټ سر ته بکس چې پروت ته دي کې سدي ایاز ورته وی چې بادشاہ قبله عالم دا کنجی ده
او زما لوی سعادت بدای چې دا بکس ته په خپله لرې کې ویږدې بل راکړه کنجي دې واغسته او بکس له ورغی چې بکس یې پرانیستو چې پکې ګوري هغه زوړ پرتوګ دی او زوړ کمیس دی او زړه ټوپی ده زړې کېړی دا پکې بادشاه ورته داسې کېناست دا ولې ایازه ورته قربان دې شمه دا هغه جامې دي چې په منډۍ کې زه پکې خرڅېدمه ما دا جامې اغوستې وې او په منډۍ کې زما بولی کېده او لیلامېدمه تا واغستم اوس چې ستا په تخت ناست یم او کوم شاهي لباس مې اغوستی نو سحر دا جامې وګورم او زړه کې ویم چې او ایازه ته په دې جامو کې څه وخت کې خرڅېدلې اوس د بادشاه لباس او په تخت ناست هسې نه چې غرور در کې رانشي نن سبا چې پیسې ورسره راشي د فرعون بچی ته جوړ شي که نه فرعون بچی ته نو زه هر سهار دا بکس کې جامې ځکه ګورم چې غرور را کې رانشي اوس به ایاز مونږ چرته نه پیدا کوو او محمود غزنوي به کوم ځای نه پیدا کوو ابوالحسن خرقاني به کوم ځای نه پیدا کوو او شیخ سعدي به کوم ځای نه پیدا کوو او د شیخ سعدي هغه بچی به کوم ځای نه پیدا کوو چې نواب ته وي چې قافله رفتن د ما هم مهروي دا به کوم اوس هر څه نو ځکه وایي چې نه و غزنوي مې تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو جناب رسول الله خود ټول کائنات ځان دی او زړه دی چې زړه نه وي اسم د دې څه مثال شته او کنه په کومه ورځ چې حضور وفات شو یو صحابي ناست دی په پټي کې ګوټ کوي چا ورته وی سکه یار دی وفات شو ویاو هغه ګوټ چې پکې هغې ته څه وایي رمبی غوندې هغه رمبی په ځمکه وویشت او اسمان ته یې وکته چې اللهم اذهب بصري اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا خدایا ما په دواړو سترګو ړوند کا په دواړو سترګو مې ړوند کا چې زه د رسول الله نه وروسته پې بل څوک ونه ګورم پټي کې ناست او په دواړو سترګو ړوند شو نو دا خلق صاحب حالو مونږ یو صاحب قال او صاحب قال چې دی هغه لاره نشي بیا مونتی چې څو پورې صاحب حال شوی خو دې نه بعد نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ پہ حسن کی اغا ناز و نزاکت پاتے شوے دے او نہ پہ عشق کی اغا گرمی پاتے شوے عشق اور دے چې دن نه بلی لکه سعد ابن ابي وقاص کې چې لمبه بله وه او په جنگ کې سینه اچوله په مرګ باندې ځکه چې معشوقه یې ولاړه وه پیغمبر ولاړ دی او دی په مرګ سینه اچوي نو پیغمبر په جنگ کې وربنډه کا او په دې ملا یې وټپولو ورته وی ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي
اوس دا رتبه هم چاته ملو شي. شپاړسمې سپارې د سر آیاتونه بیا وګورئ، زه یو ټکی پکې خپل مطلب د پاره وایم. دا کم پیغمبرو چې خضر علیہ السلام سره مرګره شو، موسی علیہ السلام خیئی نو خضر علیہ السلام ته وی چې دا چل دی چې گزاره وکړو. یو دوا لکانو لوبې کولې او خضر علیہ السلام یو الک رونی و مړی. موسی علیہ السلام ورته وی چې دا څه کوي؟ نو دی ورته وی چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ما تا ته نو ویل. نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې انی نسیتو، ایر شما خیر ده بیا به غږ نه. بیا یو بله واقعه وکړه، بله درې وکړې. آخر کې ورته وایي خضر علیہ السلام ته چې ما اوس پوه که په دې درې واړو واقعو باندې. اوس په دې یوم په یوم دوه به بیا ګورو. خضر علیہ السلام ورته وی چې دا هلک ما ځکه مړ کو چې د دې هلک مور او پلار ډېر ښه مسلمانانو، او دا که لوی شوی وی نو د ده د وجې به دا مور او پلار هم کافر شوي وي. نو الله ما ته وی چې دا مخکې نه مړ که چې د ده دا مور او پلار اسلام بچ پاتې شي. عزیزانو اوس دا که تاسو خیال وکئ په ظاهر خو د شریعت نه خلاف کار و سړی وجل، لیکن د حال تقاضا دا وه، د حال تقاضا دا وه چې دنه رستو نور نقصان پیدا کیږي، لہذا دا لرې کول پکار. نو دا خلق چې وو عزیزانو دا صاحب حالو. اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز نے چون حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. د دې شعر په تشریح کې لیکلی دي چې کانا مولانا يسمع ربابا ويسمع نای، و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نای با او حالت عجیبه تاری می شدند. مولانا روم به رباب اوریدو او شپیلای، او چې رباب او شپیلای به واوریدن نو حال به پراغ. اوس بظاهر خو رباب او شپیلې که تاسو خیال وکئ دا د ګناه څیزونه دي، لیکن صاحب حال خلقو ته بیا رباب او شپیلې هم اورېدل جایز دي. دا پیر بابا چې اوس پیر بابا له خلق څه دپاره ځي چې ښځه یې نه وي، ښځه یې نه وي نو زیارت ته لاړ شي وایي پیر بابا ښځې ورکوي.
دا دومره لوی سړی تیر شوی د ته به هم رباب غږېدو نو د ده دا لستوڼي ډېر لوی لوی نو رباب به چې غږېدو نو ده به ورته لستوڼی داسې او داسې کول یو ملا ور سره ناست و هغه لستوڼی ونیو چې دا څه کوې خو چې ده لستوڼی داسې کړو نو ملا چې کته بیا په کوی قاف کې زمانه تیره شوه څه مسله پیښه شوه مسله پیښه شوه نو پیر بابا ووی چې مولانا صاحب ته آواز کړي چې دا مسله حل کړي نو چا ورته وویل چې صاحب هغه خو داسې چل وته ستا لستوڼی ونیو او سړی غیب شوی وی ښه وی ښه ده که نه تاسو هغه سړي ته آواز کوي چا سړی راغی او رباب له اطلانګ ورکو په پیر بابا بیا حال راغی چې حال پې راغی نو چې لستوڼی داسې او داسې کو لستوڼی بیا د کوی قاف غر سره داسې دا ملا مخې ته پرېوت هغه چې وکته چې دا خو زما د پیر لستوڼی دی نو ویني و خو چې داسې کو نو بیا دلته و دا کرامت و په دې کې به دا اوسني مونږ غوندې خسکیان چې پیدا دي که نه دا خبره چې واوري نو تاسو رباب او کوی کاف نه دلته او پلانې نو تاسو ورسره باس مه کوئ ورته وایي که ټک پت کې راځه بجلیګر ملا سره مال یې را مخامخ کوئ کرامت وی خرق العادت تا خلاف عادت چې د ولی په کار لاس کم شی صادر شي دې ته کرامت شرع قاعد وګورئ چې د کرامت څه باسي کړی دی چې کرامت څه شي ته یو معجزه ده معجزه څه شي ته نو خبرې د هر چا د اورېدو قابل هم نه اوس د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان ته رباب غږوي او لستوڼی دی ورته خوځوي مونږ خلک چې رباب او شپېلی اورو نو مونږ کې شیطان نه نوځي دا اولیاء الله او صاحب حال خلقو دپاره دي تا او ما دپاره نه دي بیا دا د صاحب دل خلقو دپاره دي ځکه شیخ سعدي صاحب وایي چې گر تو سنگ خار مرمر شوی گر تو سنگ خار مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوهر شوی کته د سارا کاڼې کاڼې د بیابان کاڼې خو چې صاحب دل ته ورسي نو گوهر به درنه جوړ شي ملغلره به درنه جوړه شي مولانا روم یو عام ملا و خو چې د صاحب دل لاس پې وویلی شو نن هغه خدمت ته خدای اخیستی دی چې تر قیامته پورې به څوک مثال پیدا نه په دغه اولیاو کې یو شیخ سعدی مو دا دومره لوی سړی و چې شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه به د شیخ سعدی صاحب متعلق وی چې په فارسی دنیا کې د دغه غوندې اوچت سړی نه دی تیر شوی هغه څه وایي تقریر چرته کړی و چا به په اعتراض کړی نو وی
چې سادیا شیرازیا پند مد کمزات را سادیا پند مد کمزات را کمزات العاقل شود گردن زند استاد را کمسل سړی ته پند مور کوا کمینا او رزیل سړی ته پند مور کوا کمزات کا عاقل شو هم د استاد گردن بپری تو دا تاسو منئ چې کدا چرته مولیانو مانه تپوس وکړو نو زه به ورته وښیم چې چا ټول عمر چا سره طالبګیري کړي او وروستو په بله مزه واوړي نو وایي زما استاز نه پیدا زه تاسو ته نه وی که مولیانو رانه تپوس وکړو نو مثال به ښکاره ورته وښیم پلانې 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 دا شیخ سادی دومره لوی سړی و یو ورځ د یو نواب میلمه شو د نواب میلمه شو نو نواب بله روټۍ وکړه چې روټۍ وخوړه نو پوښتنه یې ته وکړه چې شیخ سادي صاحب د دې روټۍ څه خوند و نو دی ورته وایي چې های نان شیراز زما د وطن روټۍ چې ده د هغې ډېر لوی خوند دی د نواب ړه کې خیال وکړو چې دی په شیراز کې څه خوري سباله ولا د هغې نه هم تیزه روټۍ وکړه بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې شیخ سادي صاحب څه مزه یې وه دی بیا ورته وایي چې های نان شیراز زما د ملک غوندې روټۍ خوند چرته نشته نواب له غصه ورغه چې په سباله باندې ملک کې څومره نعمتونه وه ټولې ورته مخکې کېښود چې بیا یې وخوړه بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې څه مزه یې وه دی بیا ورته وایي چې های نان شیراز نواب ستړی شو ښه ده که زه کله شیراز ته لاړم زه به ستا کور ګورم او ستا روټۍ به ګورم زما دې بیړه غرقه کړه په خط و عام باندې او برابرولو باندې او ته وایې چې های نانې شیراز څه زمانه پس شیخ سادي وطن ته نواب صاحب راغی پوښتنه یې وکړه چې دلته د شیخ سادي کومه کور دی او کومه بنګله یې ده او کوم ځای دی خلکو ورته وایي چې جي هغه خو بنګله منګله نشته مخامخ پټي کې د وښو جونګړه نه ده دغې کې اوسي دې کې اوسي ویاو چې دي نواب ورغی په خپله دروازه کې ودرېد आवाज یې وکړ چې سادیا شیرازیا نامت بساس سادیا شیرازیا نامت بساس او شیخ سادی د شیراز اوسېدو والا نامه دې بسته چې سړی اورېدی کور خو دې د لیدو نه دی په جونګړه کې اوسېږي اوس دا داسې وخت و چې شیخ سادي صاحب کور کې نه یو لورې وه وړه هغه راووته چا راووته نو ورته وی چې مېلمه تا څه ووې پلار مې کور کې نشته څه دی
ما داوی چې سادیا شیرازیا نامت بساس کور خود خس و خاشاک دی او نامه دی دومره لوی نو هغې ورته وویل چې پلار مې نشته خو د دې ټکي جواب به زه درکړم وایي زه د فلاني ځای نواب یم ورته نواب صاحب د دې خپلو الفاظو جواب واوره لورې ورته وړه وایي ورته وایي قافله رفتن د ماهم مې رویم قافله رفتن د ماهم مې رویم از برای چند روزی خانه بس نواب صاحب قافله ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو ژوند خو د اوښانو قافله ده که نه خبر چې دی څه پته نه یې ورته ژوند د اوښانو قافله ده داسې لمبر په لمبر روان نو ماشومه ورته وایي جو نواب صاحب قافلہ رفتن د ماهم مې رویم از برای چند روزی خانه بس قافله ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو خو یو څو ورځې د ژوندي په دغه جونګړه کې به تېرې شي یو څو ورځې دي که په دې کې به تېرې شي عزیزانو خلق داو بنی آدم داو نوابان داو اوس نواب او بادشاہ ته ګوره او بیا د ملنګانو دروازې تلو ته ګوره خلق داو قسم په خدای دی چې زه د دې خلکو په کردار باندې نظر اچوم او بیا د خپل ملک ته وګورم د خپل ځان ته وګورم خدای خبر دی چې زمونږه حشر او زمونږ انجام به څه وي زمونږ به څه حشر او زمونږ به څه انجام خلق دغه نن نواب بادشاہ او بیا د گدایانو جونګړې ته راتلل قسم په خدای دی چې په دې کابل یو بادشاہ تیر شوی دی محمود غزنوي نومي په هندوستان حمله کړې وه چې حمله کوله چا ورته وی چې دلته یو بزرګ دی صدوات یې اغستل پکار داغه بزرګ نامه وا ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه یا ډېر لوی فقيه محمود غزنوي چټو لیکلو چې ابو الحسن خرقانی ته وایي چې بادشاہ دی غواړي هغه ورته ولیکل چې زه اوسګار نه یم ما ته وګورئ اوس رښتیا وایي چې نواز شریف چټو لیکي بجلیګر مولا تا نو بجلیګر مولا به 15,000 ټیزونه د خوشحالۍ نه وانه چي ها چې نواز شریف غوښته نواز شریف غوښته
او لا ورپسې هغه لاهوری دی که لغاری دی که هغه یې وغواړي صدر صاحب غوښتی مړه یو سړي ما ته ویل ته د کشمیر جنګ ته تللی مال نه ویل نو ته څنګه مولای چې د کشمیر جنګ ته نه یې تللی مال ته تللی ویل نه زم نه یم تللی نو مال د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي زه په ایمان وایم د بې غیرته قوم امام غیرتي کېدی شي ویلې نه نو خو څنګه ته بې غیرته یې داسې مونږ هم یو که نه څنګه هچړي هسې بچړي ابوالحسن خرقاني ورته لیکي چې زه اوزګار نه یم نو دی ورته بیا خط لیکي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم خدای ویلی دی چې د بادشاہ وقت تابعداري کوئ ته څنګه زما حکم نه منې او نه راځئ ابوالحسن خرقاني د کاغذ په سټ ورته بیا ولیکل چې بادشاہ سلامت ته په دې آیات پوه شوی نه ته پوه نه قرآن کې ترتیب دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم اول د خدای اطاعت دی بیا د رسول دی بیا د بادشاہ وقت دی نو زه د خدای د اطاعت نه نه موزګار شوی مخکې رسول پاتې دی نو زه ستا اطاعت څنګه ومنم او درشم بادشاہ ته چې دا خط راغی څه وخت کې ویې کته نو په خپله ور روان شو چې ور روان شو نو چې ورغی ابوالحسن خرقاني په ځمکه ناست و چا ورته وی بادشاہ راغی وی راځي بس په ناست دی والا داسې لاس ورکړ په ناست چې لاس یې ورکړ کېنالته اوس په ایمان یې وایي چې چاته دې تمه نه وي که نه نو نیلی چیلی خو به ورته نه کېږي که نه رالې هلته کېنه اوس اډب بچیه تا سره نور څه دي سوا د بادشاهۍ نه خبره ده که ستا دا بادشاهي زه په یو کنجه کم نه هلم نو زه ستا پروا څه کوم ته څه او د پاکستان حکمرانانو ګوره په ایمان یې وایي چېرته د 2 پیسو مخ پکې شته د 2 انو بوتاړ پکې شته ته څه زه خپل کار کوه کېنال محمود غزنوي غوندې بادشاه داسې غلی کېناست څه سات چې تېر شو داسې ورته وکتل څنګه راغلی وی زه هندوستان ته راغلی یم او په سومنات باندې حمله کوم د هندوانو په لوی خدای باندې حملې ته راغلی وی چې ښه وی خبرې ورسره وکړه تقریر یې ورته وکړو دعا یې ورته وکړه بیا یو خپله خلقه وله ورکړه وی چې په کومه ورځ په سومنات حمله کې دا واغونده او 2 رکعته نفل وکړه تاله به الله فتح درکړي چې څه وخت کې محمود غزنوي روان شو نو ابوالحسن خرقاني ورته پاسې لاسونه یې ورکړه هغه د لاس اکلک ونیو وی حضرت زه چې رالم زه میلمه ومه ته ما ته پانسېدې او اوس چې زما نو راته پاسېدې وی چې بادشاہ سلامت ته چې رالې ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو ما درته دا ثابتول چې په دې ځمکه داسې خلق هم شته چې ستا دا بادشاهي په یو کنجه که نه د ستا د بادشاهۍ پروادار نه یو سړي ته په دې نیت پاسېدل چې دی دولتمند دی نیم ایمان دغه سړي نه لاړ شي نیم ایمان په دې نیت پاسېدل په دې نیت پاسېدل چې میلمه دی عالم دی ښه سړی دی فلان فلان دا جایز دی
لیکن که په دې نیت ورته پاسېدی چې دا بادشاه دی یا دولتمند دی یا ماله به سرا کی نیم ایمان د دې سړي نه لاړ نو ویل ته چې رالې ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه ویل نو اوس ولې پاسېدې ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په دې تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته ما غوندې ملنګ شو نو یو ملنګ بل ملنګ ته پاسي بیا نشه درنه نو دا یاد لرئ چې د چا په سر کې د خانه د نوابۍ نشه وي او هغه ته په دې نیت پاسېدی چې دا دولتمند دی تا نه د یو نیمې ایمان لاړ شي نن زمونږ ټول ملک داسې دی که ټوله زندګي داسې ده که د جنازو کې که تاسو وګورئ چېرته غوړ غوندې راغلی دا ټول ترې داسې ټوکری ټوکری کېږي یو کلی کې جنازه کې پېښ شوی منو هلته یو ارباب صاحب راغی نو ټوله جن ارباب صاحب راغی ارباب صاحب راغی ارباب صاحب په ښځو کور دې وران شه چې کور دې وران شه خو راغی که نه بس راغی هلته به ولاړې که ارباب صاحب راغی ارباب صاحب راغی او خان راغی او نواب راغی چیف منسٹر صاحب راغی او گورنر صاحب راغی دلته مې یو جنازه کوله په دې زمونږ د دې بالا ماڼۍ جنازه وه قسم په خدای دی چې هغه مخکینی گورنر پکې ما پسې جوخت ولاړ زه مخکې ما جنازه کوله هغه را پسې ولاړ چې ما سلام وګرځولو دعا مې کوله ما ته هغه ګورو چې ګینې دی به اوس را مخکې چې لاس به اوچت کړي زما ټټوخانه دا ستا غوندې ګورنران زه په کنجه کم نه علمت زه به در مخکې کېږم چې تا سره بلاس ملاوم او دا خلک دې نیلي چیلي کېدي چې ګورنر صاحب راغلی دی ګورنر صاحب راغلی خدای ته وګوره نیلي چیلي د هغه چا نه شی چې چا ستا د مړي قبر کنستی دی ستا په مړي خاورې اچولي دي ستا مړی قبر ته سپارلی دی هغې نه نیلي چیلي کېږي خان او نواب نه نیلي چیلي دا څه دي